خاصو و معمولي نیکي ته شنی نیکي مه وایاست. څه معلومه ده الله رب العزت د هغې نیکۍ د وجې چې ته په کم نظر بولې، ته په کم نظر ورته ګورې، د هغه وجې الله رب العزت تا وبخښي. رسول فرمایي صرف دغه یوه نیکي وه چې الله رب العزت دغه زنانه چې دغه جنت لره بوته. هغه یو مشهوره واقعه ده، زموږ از شیخ صاحب رحمه الله په خپل ابیتي کې را نقل کړې ده، زموږ ډېر بزرګان په خپلو کتابو کې را نقل کړې. سید احمد اندلسي دا د اندلس و ډېر بزرګ و، الله والا و، ډېر موریدان یې درلودو، ډېر مطلب شاګردان یې درلودو، مسجدان، مدرسې. نو دی حج لر روان ولو په سفر باندې، د سره ډېر موریدان ورسره و، د سره ډېر شاګردان ورسره ولو. نو پر لارې باندې بیا دی یو کلی رالی، هغه کلی مطلب د عیسایان ولو. بیا د هلته چې دی دا کلي ته ورسېدی، نو ملګرو د هلته بیا څه پړاو مړاو کړی، بیا چې روانېدلو ډول زه نه در سره ځم، ته ولاړ سه. ولې نه ځې؟ به زه دلې یم. هوایي څنګه دلې پیر صاحب ته دلې پاتېږي او موږ به روان یو؟ خو خیر خبره، هله هله هله. موریدان ټوله ځینې ولاړو. چې ولاړو دا موریدان، دی دلې پاته سو. نو دلته پر دا ګودر باندې څه انجونې یا څه زنانې راغلي وي، یا به اوبه وړلې، یا به کپړې پرېنځلې، بیا هر څه چې کول. نو په دې کې پر یوې زنانې د ده نظر ولګېدی. بیا هغه زنانې ته اپر دا وسو چې زه ستا سره واده کول غواړم. بیا دا زنانې د پلار سره میلاو سو. چې میلاو سولو، زه مختصره خبره درته کوم، چې میلاو سو هغه پلار چې و هغه ورته وویل چې و بلکل زه زما لور در کوم، څو شرطونه لرم. څه شرطونه لرې؟ اول شرط دا دی ته به دا کلمه و اسلام پرېږدې، موږ عیسایان اول پر دواړو سترګو اسلام و کلمه له ما پات. دویم شرط دا دی چې ته به صلیب په غاړه کوې. د عیسایان دی دا صلیب نشان، د دې دا معنا ده چې عیسی علیه الصلاة وسلام پانسي سوی دی. او بله خبره چې دغه دا زما دا خنجران دي، دا رمه ده، دا به ګورې اول پر دواړو سترګو. خیر، نو وخت تېرېدی. بیا به یو وخت یو مورد رالی پسې وګرځېدی، چې رالی ویې کتل دی مطلب اسلام جن پاته سوی دی، د خنجرانو رمه ده، دی ورته ولاړ دی. ډېر هغه مورد هم ډېر زړه ورباندې وسوځل سو چې دا څنګه معامله وسوه. خیر ولاړ یا مورد پوښتنه به پر کړې. بل وخت بیا یو مورد رالی، بیا یې پوښتنه ځینې وکړه چې ستا قرآن یاد ولو؟ هغه قرآن دې اوس هم یاد دی، ولې هغه قرآن یې سورس. یو هغه آیات مې په یاد دی چې الله فرمایي که په تاسو کې څوک مرتد سولو، مطلب دین و اسلام یې پرېښوئ، تاسو څه په کولی سئ. بیا احادیث چې دی یاد ولو، هغه مطلب حدیث کې د هغه ولو چې څوک مرتد سو تاسې مطلب وژلی سي. بیا 3 ورځې هغه لویه مسله ده. او نو بیا بس ناستو دغه خبره. بیا یو وخت یو مورد رالی پوښتنې لره، چې رالی بیا دی د نیر پر غاړه و د هغه غسل یې وکړئ. نو غسل چې وکړئ بیا راوخاتی، کلمه یې وویل. بیا هغه پوښتنه ځینې وکړئ چې دا څه پېښه سو، ولې دا چیش وسو؟ ده ورته ویلې ول هغه وجه دا وله چې زه کله پر دا کلي تېرېدم، دا عیسایانو مال دا جهنمیان دي، دا به ګرده جهنم لره ځي. الله ته دې خبرې خوند، دا ماته ته ډېره مختصره خبره وکړه، زه اوږدوم نه، زما سبق نور دی. وایي الله رب العزت الهام دې ته وایي چې الله رب العزت د ملایکو په ذریعه په زړه کې یو خبره، نیکه خبر ورواچي. د الله رسول فرمایي دا د فرشتو له جانبه یي، بده خبره یي دا د شیطان له جانبه یي. په زړه کې الله رب العزت دا خبر ورواچوله چې تا و دې عیسایانو ته ډېر په کم نظر وکتل چې دوی جهنمیان دي، زه جنتي یم. دا دی په یوه ساعت کې مې ته هم جهنمي کړلې، په یوه ساعت کې مې ته هم جهنمي کړې. و دا چې شولو، اوس خبره دا ده چې د دې عیسایانو ته په کم نظر وکتل. دعوت و تبلیغ والا وایي، دعوت تبلیغ والا وایي دا کافران په یوه خبره کې تر مسلمانانو ډېر ښه دي. کافران تر مسلمانانو په یوه خبره کې ډېر ښه دي. هغه څنګه؟ هغه دا معنا ده چې و کافر ته 24 ساعته ګنټې د اسلام دروازه خلاصه ده، چې کله کلمه وایه مسلمان سه، او مسلمان ته 24 ګنټې د کفر دروازه خلاص، چې کله کافر کېږي نعوذ بالله د ایمان او د اسلام څه وځي. نو کافر په دې حواله تر مسلمان ښه دی. د اسلام دروازه هر وخت ورته خلاصه ده، که مسلمان بیا په دې حواله چې د کفر دروازه هر وخت ورته خلاصه ولاړه ده. نو په کم نظر یې ورته وکتل، څه وسلو؟ له ایمان جنې واخیسته، اسلام جنې واخیسته، کلمه جنې واخیسته، قرآن یې جنې واخیسته، علم یې جنې واخیسته، صرف پر یوه خبره باندې چې دا په زړه کې راوګرځي دا غریبان چې دي هغه چیش دي، هغه جهنمیان دي.
نو د الله رسول فرمایي لا تحقرن من المعروف شیئا، تاسو وکشنی نیکي ته په کم نظر باندې مه ګورئ. لکه چې وکشنی نیکي ته ما ته په کم نظر نه ګورو، نه به ورته ګورو، هغه ما ته جنت لره بیولی سي. وکشنی ګناه ته به په کم نظر نه ګورو چې دا د خاص خبره نه ده. ولې؟ یو لوی ګدام راواخله، ټال راواخله، لوی ګدام، په معمولی خبره باندې دا ګدام ور نه دی اخستی، دا ټال ور نه دی اخستی. چا سیګریټ څکوي، چا بیړۍ څکوله، چا دغسې اور لګي تو هغه ماچس ورسره و باکستانه یې وولې، یا دغه کښتۍ بڅرکه وغورځېدله، ټول ګدام ور نه ځینې اخلي. داسې کښتۍ معمولی ګناه زما او ستا ټول ایمان چې دی هغه رسوځي. دا زما او ستا د ایمان مثال چې دی هغه د ګدام دی، هغه د لوی ټال دی. په دغه لوی ټال چې دی په معمولی خبره باندې ولاړ سي، اور واخلي، توري ایریسي، داسې د زما او ستا ایمان نعوذ بالله نعوذ بالله پر کښتۍ خبره باندې هم دغسې خرابېږي.